بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دیر میدان علاقې ته سرکار په غرض باندې راغلی وو. دلته کې د جماعت اشاعت توحید و سنت یو عظیم مبلغ، یو عظیم رکن ډېر وخت نه په دې دا سیمې باندې هغه خدمات د جماعت کوي، د قرآن حدیث کوي. ما ډېر زیات خواهش و دې سره د ملاقات غرض خو موقع میلاوېده نه. مولانا قاري عباد الله صاحب الله دې د هغې په عمر کې خیر او برکت واچوي، د هغې په توسط سره موږ دلته رالو او دا ټول ترتیب هغې جوړ کړو. د علامه صاحب شکریه ادا کوم چې هغې موږ له وخت راکړو. ستاسو ملاقات کراوم. جماعت اشاعت توحید امیر حلقه میدان بانی و محتمیم جامع حمادیه هغې موږ سره تشریف راوړی دی او ناست دي. نو چې کوم ما د ګوتې سوالات دي زه هغې نه کوم انشاءالله العزیز. د هغې په دې فیلډ کې ډېره غټه تجربه ده جماعت کې او په جماعتي سطح لیول باندې ډېر تجربات لري، ډېر هلې ځلې دي. راځئ چې د دونه د تپوسونه کوو او کوم جوابات چې دی راکوي چې هغه موږ د زړه په غوږونو واورو او د هغې نه استفاده وکړو. حضرت ستاسو خو شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو. اول ستاسو تعارف ملګرو ته کول غواړم. ستاسو پوره نوم څه دی؟ جزاکم الله. ستاسو د راتلو ډېره مننه. موږ ستاسو شکریه ادا کوو تاسو دلته تشریف راوړ. زما نوم عزیز الله، د کلي نوم باغ دی، علاقه میدان، تحصیل لال قلعه، ضلع دیر لویر. وړوکوالي کې والدین تاسو ته یا استادان څه نوم باندې یادولی؟ دې نوم باندې عزیز الله. والد محترم څه نوم دی؟ امین الله خان. تاسو تاریخ پیدایش؟ چې 66. 1966. تاسو خاندان قبیله سره؟ زمونږ زیري شاخ چې دی بابا خیل باندې او غټ قبیله دی ترکلانی. موجوده سکونه ستاسو مستقیم؟ همدې کلي کې باغ میدان د کلي اصل باشنده یم. ستاسو ماشومانو تعداد څومره دی؟ ستاسو ماشومان دي کور زما 3 هلکان دي او 2 جینکۍ دي. څه مصروفیت دی دوی؟ ټول الحمدلله مدرسې سره تعلق لري. 3 بنات هغه فارغ دي، نور هم سبقونه وایي. ماشوموالی کوم ځای تېر کړی دی؟ ماشوموالی ستاسو کوم ځای تېر شوی دی؟ ماشوموالی خو زما کلي کې و، 10 مې دلته کړی و. زمونږ خاندان دا علمي خاندان نو او والد محترم هغه هم عام سړی و، دوکاندار و. دې کلي کې پاتې و، 10 مې وکړه بیا بس. ابتدایي عصري تعلیم څومره کړی؟ میټرک پورې. او دیني تعلیم؟ دیني تعلیم دوره حدیث پورې. کوم مدرسو کې سبقونه ویلي؟ ما اول 2 کاله جامع فاروقي کې ویلي دي، کراچۍ کې؟ کراچۍ کې. او بیا رستم کې هم پاتې شوی وم، پنجپیر کې سرګودا کې نیلي صاحب سره پاتې شوی وم. دوره حدیث سرګودا کې هم کړې ده، پنجپیر کې هم کړې ده. سن فراغت ستاسو کله شوی دی؟ کوم مدرسې نه؟ 1414 1993 دارالقرآن پنجپیر. استادان خو هم ډېرې ماشاءالله داسې قابل قدر استادان زیات یادوي. باچا صاحب رحمت الله علیه او شیخ عبدالسلام رحمه الله، حضرت علامه نیلوی رحمه الله او قائد محترم حضرت مولانا محمد طیب طاهری بارک الله فی عمره، مولانا عبدالشکور صاحب، شیخ خان. کوم علماو نه تاسو قرآن کریم زده کړه کړې ده؟ قرآن کریم زده کړه نیلوي صاحب نه هم کړې ده او شیخ د رستم نه هم کړې ده او پنجپیر کې هم پاتې وو. شیخ قرآن رحمه الله سره ملاقات کړی شوی؟ هغوی سره نه دی شوی. ماشاءالله. تاسو دې وخت کې شاګردان خو تدریس کوم ځای کوئ تاسو نه سبا؟ دلته کوم جامع حمادیه کې. تاسو استادان تاسې قابل قدر ذهن کې شته چې یاسې تاسو یادوی ډېر؟ دا نیلوي صاحب رحمه الله زما خاص استاد پاتې دی، پنجپیر شیخ رحمه الله د هغوی درسونه اورېدلي دي. باچا صاحب افطاري درس ستاسو شته قرآن کریم؟ روزانه درس دی. صرف فقط دا یو درس نشته؟ سهار او ماښام. سهار ماسپښین تدریس هم تاسو کوئ او مدرسه کې استادي هم کوئ. شاګردان خو هم ډېر دي. داسې قابل قدر شاګرد چې تاسو یادول غواړئ؟
دا مولانا عزت الله صاحب مور هم دی. طالب علمۍ کې خو ملګري ډېر وو، تاسې ښه ملګري چې تاسو یاد ساتئ د هغوی. نو دا وخت ملګري سره رابطې ډېرې نه وې، د موبایل دا رابطې نه وې. تاسو د مدرسې جامع حمادي کې سالانه څه ترتیب چلیږي؟ درس نظامي په لحاظ سره جی درس نظامي بناتو دوره حدیثو پورې دي، جی موږ یو شعبه بناتو هم ده او د بنینو موقوف نه لای پورې، او سار اجتماعي درس د قرآن او مسعودن اجتماعي درس. ستاسو مستقبل لایحه عمل څه دی مدرسې باره؟ مدرسې مستقبل دا چې دوره حدیث دلته کې وشي، څومره شعبې چې دي تاسو د اهل محلي ور ستاسو ربط څنګه دی؟ ربط ښه دی. څه اتار چړاو، څه مشکلات، مخالفین وي، مخالفین خو یې خامخا د هغوی طرف نه څه رکاوټونه؟ رکاوټونه جوړوي خو الحمدلله یې کامیابېدی نه شي. د دې مدرسې نه علاوه نور کوم ځایونو کې تاسو درس او تدریس کوئ؟ فی الحال خو نه کوم. تاسو د جامعه حمادیه وحدت سره الحاق کړی؟ الحاق کړی. څه ضرورت دی وحدت المدارس وجود راوستل او د هغې قیام کول؟ دا خو چې ډېر ضروري و چې زموږ خپل بورډ راغی، ډېر سهولت راغی پای کې، او دا د ډېر وخت نه زموږ تمنا وه چې الله دا وکړي. خپله بورډ شو، خپل ملګري دي. تاسو ذهن کې ستاسې تجویز څه مشوره د بورډ لپاره چې هغه ترقي مزید وکړي او مخکې لاړ شي؟ الحمدلله بورډ ښه په ترقۍ روان دی، ځکه چې زموږ جماعت کې الحمدلله ټول ارکان او افراد دا چې دي ډېر مخلصین دي، ځکه یو نوی بورډ په اول کال هغوی د امتحان ډانچه تیارول، نو داسې مثال د موجوده زمانه کې نشته چې ابتدایي کال باندې بورډ هم جوړ شو او امتحان هم وشو. جماعت سره ستاسو وابستګي د کوم وخت نه ده؟ زما د 1986 نه 86 کې زه طالب علمۍ ته وتی یم، او همدغه وخت نه وابستګي ده. مرکز سره ستاسو ربط تعاون؟ د اجتماعاتو ځو، سالانه اجتماعات. تاسو خو د دې حلقې میدان امیر یې، شورا وغیره تاسو خامخا ځئ، ملګري څه پوزیشن دی؟ تاسو ته مطمئن یې؟ ملګرو نه مطمئن یم الحمدلله. د هغوی کارکردګۍ نه او د هغوی کارګزارۍ نه تاسو څومره هدف ورکړو؟ نو کامیاب خو څه نه صحیح، خو موږ کوشش کوو. موږ د خپل میدان کې 4 حلقې جوړې کړي دي، او د حلقې امیران هم جوړ کړي دي. بیا د کلي کلي اوس کار پرې روان دی، کلي کلي کې تنظیم جوړ شي. ملګرو کې سستي، قرآن درس نه کوي، تنظیمي مشاغل داسې شوق سره نه کوي، څه تنبیه ورکول غواړئ؟ کوي اکثر ملګري خو زموږ کوي، درس کوي، په هغې خو موږ زور ورکوو چې زموږ بنیاد هم درس دی د قرآن، تنظیم جوړ هم دې دپاره دی چې دروس د قرآن د عام شي، عامو خلکو ته هم پیدا ورسي. جماعت طرف نه تاسو ته خو امارت میلاو شوی دی، دې نه علاوه هم څه عهدې میلاوي شوي دي تاسو ته؟ وحدت کې دغه عهده میلاو شوې د مسؤلیت. جماعتي رکن سره چې تاسو اول ځل ملاقات کوئ نو په لومړي تپوس څه کوئ؟ اول تپوس چې موږ ته درس کوو، درس قرآن شته که نشته. ستاسو په خیال کې د قرآن کریم ترویج، دروس عام کول بهترین ذریعه څه کیدی شي؟ بهترین ذرایع موجوده چې کوم وسایل دي چې دا هم استعمال شي ذرایع، او زموږ دپاره اهم هغه جوماتونه دي، جوماتونو کې د هر ملګري درس وي. د هر یو شي دوه مخې، ښه هم وي او بد هم وي. سوشل میډیا د هغې ښه والی به هم وي، بدوالی به هم وي. تاسو د هغې ښه والی کوم ښودلی شئ چې دا ښه کار دی چې وشي؟ ښه کار همدا دی چې اوس نوی نسل دغه طرف ته ډېر روان دی، رجحان یې دی، د هغې مخنیوی هم په دې کیدی شي د هغوی د اصلاح.
چې د قرآن درسونه په دې باندې هم راشي، سوشل میډیا باندې راشي. ستاسو تصنیفات شته؟ یو تصنیف شته وي، څه نوم دی؟ مسند تقلید کا تحقیق جایزه. دا تبع شوی دی؟ او د دې نه څه مشکلات تاسو ته خوندې راغلي معاشري طرف نه؟ نه جي ډېر ښه تاثر وښه پیدا اوس دوباره شته که ختم شوی دی؟ شته. د جماعت سماحانه رساله ستاسو په نگرانۍ کې شته مطالعه کوئ؟ او کومه رساله؟ معنا توحید و سنت پنځپیر دا راځي. د هغې معیار او کردار تاسو تبصره کول غواړئ؟ او ماشاءالله ښه معیار دی دا. تاسیس د جماعت په حوالې سره تاسو څه رایه ساتئ چې جماعت اشاعت توحید سنت بنیاد ولې ضروري؟ نو دا خو خامخا اهم و. دا ټول انبیا علیهم السلام مشن دغه دی چې فاتقوا الله واتقون. توحید و سنت د ټول انبیا علیهم السلام دا مشن دی، دا غي پروګرام دی. الحمدلله دې ضرورت و او زموږ مشرانو دا تنظیم بنیاد کې خو د جماعت اشاعت توحید سنت چې دا آیت معنا ده فاتقوا الله واتقون. دې زمانه کې خو ډېر علما دي درسونه د قرآن کوي، شاید چې تاسو اورېدي وي. ستاسو نظر کې کوم داسې بهترین مدرس دی چې قرآن ښه بیانوي او خلک ښه پوه کوي؟ دا خو ښکاره خبره ده چې بنیاد چا ایښی دی د دې تنظیم. قائد محترم چې د هغوی فرزند انجمن دی، د هغوی درس کوي، کمالي درس دی. تاسو خو مدرس یې، خامخا ستاسو تجربه وي. شاګردان ښه شاګرد ستاسو په نظر کې کوم دی چې دا ښه طالب علم دی؟ د قرآن درس کوي. قرآن درس کې دا ښه طالب علم. د عقیدې مخالف که تاسو سره میلاو شي، تاسو رویه سره څنګه وي؟ هغه څخه په نرمۍ باندې او قرآن طرف ته مایل کول، قرآن ته دعوت ورکول. دا زموږ د عقیدې کتاب دی، د نجات کتاب دی. تر نن تاریخ پورې کوم کوم ملکونو سفر هم کړی دی؟ تاریخ پورې سعودي عرب سفر مې کړی دی، عمان، امارات. ذریعه معاش تاسو سره؟ ذریعه معاش زه پراپرټۍ کار کوم. په خوراکونو کې کوم خوراک ستاسو خصوصا میوو کې کوم خوښېږي؟ اوس داسې متعین نشته چې څه میلاو شي، ټول الحمدلله. عام طعام کې تاسو څه خوښوئ؟ عام طعام کې مې کریلا او بېنډۍ خوښوي. رنګونو کې کوم رنګ خوښ دی؟ سپین. کوم ملک دنیا کې ډېر ملکونه دي، کوم ملک ډېر خوښ دی تاسو؟ سعودي عرب. څه وجې نه؟ د عقیدې په لحاظ سره شرک نشته، بدعت نشته. اوس پاکستان باره کې څه سره دی؟ پاکستان د دواړه روخه دي، په دې لحاظ سره هم ډېر ښه دی چې د دین کار پکې آزادانه کېدی شي، څه پابندي نشته. قرآن درس باندې چې ملګری خپل همت کوي او قرآن درس بیانوي، په دې لحاظ سره ډېر ښه دی. زیاتره غصه تاسو له په کومې خبرې ډېر راځي؟ د قرآن مقابل کې خبره پیش کول، د عقیدې په باب کې نور بابونه. څوک تحفه درکړي خوښ هم نه وي، څه ورسره کوئ؟ نه رد کوو، قبلو. تحفه خو تحفه ده. طالب علم تاسو له څه مسلې تپوس کوي، د قرآن آیت تپوس کوي، تاسو له جواب نه درځي، څه ورته وایي؟ لا ادري. دا ملک زموږ د جمهوریت دی، که تاسو ته څوک وایي چې وزیر اعظم کوم دی، آیا دا عهده تاسو به قبلوئ که نه؟ نه جي وجه څه؟ دلته پوره دغه نشته، اختیارات نشته، نوم جمهوریت. زموږ د ملک په کته روان دی، دا څه وجه کېدی شي او دا به څنګه پورته کېږي؟ څه داسې ذهن کې ستاسو رایه شته؟ دا ښکاره خبره ده، اظهار من الشمس، چې قرآن ته ترغیب ورکړی شي او قرآن رایج شي، عام شي، مخلوق ذهن برابر شي، په خپله په ترقۍ روان شي. د دنیا او د آخرت د ترقۍ راز د الله په خپل کتاب کې ایښی دی، قرآن کې دی. قرآن عام شه، ترقۍ به راځي، خوشحالي به وي، اطمینان به وي. د غلطي اصلاح څنګه کوئ؟
غلطي اصلاح خپه نرمۍ سره چې هغه په دې غلطۍ باندې قایل کړی شي. بالفرض هغه په دې نرمۍ پوه نه شو. او برات تاسو مزاج ډېر ټنډه مزاج دی. هغه خو دا غلطه پیدا دی نه وایي نقصان بو. پیدا به ان شاء الله. تاسو د مکتبې نه څوک کتاب پټ کتاب یو غل نشي تاسو راټینګ کې څو سره دا دی بیا کوته دا ضرورت دی د کتاب